عزت مند مسلمانانو د سیرت په سلسله کې د جنگ بدر احوال بیانېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابو جهل په باره کې واوریدل چې هغه قتل شوی دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا الله شکر ادا کو، دا الله جل جلاله شکر ادا کو. او بعض روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سجده شکر ادا کو، زمکه پریو چې یا الله شکر دیتا اسلام تا او اهل اسلام تا عزت ورکو، برید ورکو. او بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات وکړل صلات شکر. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله سړی د الله جل جلاله په یو نعمت باندې شکر ادا کوي، نو بهتره طریقه دا ده چې 2 رکعات صلات شکر وکړي، شکرانه یا الله ستا شکر دې 2 رکعات وضو کی. د شکر ادا کولو یو طریقه دا ده چې په ژبه باندې د الله شکر ادا کی. الشکر لله والحمد لله. زمون په معاشره کې نن سبا په مسلمانانو کې دا طریقه ختم شوی. ډېر کم خوش قسمته سعادتمن افراد بداسي چې هغه د الله په نعمت باندې شکر ادا کوي. مونږ شیطان په مستی کې راولي، د مستی نه زمونږ د لاس خپونه او د ژبې نه مختلف قسم اقوال او حرکات صادري. تاسو ګورئ د خوشحالۍ په موقع باندې څوک ګډي، څوک تاړي وي، څوک شپېلي وي، څوک په لارو کوڅو کې منډې وي. تاسو به کتلی چې کله په الیکشن کې انتخاباتو کې خلک کامیاب شي، بعضې دغه وخت کې د خلکو څه حالت وي، څوک ډولکی تماشې. حالانکه دا ټولې طریقې کفریه طریقې دي، دا د اسلام او د مسلمانانو نه دي. قرآن کریم کې الله پاک د مشرکین مبارک فرمایي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. ان کافروں کی اور مشرکوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کے اور کچھ نہیں. ددئی مزدا دے چې دای شپېلی وي او تاړي غږی، نو دا د کافرو د مشرکینو طریقه ده، تاړي غږول او شپېلی وال او بیا ګډېدل او بیا ډول ناچ غانې د خوشحالۍ په موقع. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغې طریقه او د اسلام طریقه او د مسلمانانو طریقه خدا ده چې سړی په ژبه د الله شکر ادا کوي، نارینه که زنانه. لک الحمد ولک الشکر یا الله. دا نه چې زوی وشي نو ډز 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 ډزې شروع کړي. لک الحمد ولک الشکر یا الله په ژبه وایي الحمد لله والشکر لله. زړه شکر ادا کوي چې یا الله دا ستا په مونږ ضعیفانو کمزورو باندې انعام دی، احسان دی، زمونږ په وس کې دا خوشحالي نه وه. دا د زړه شکر دی. په بدن باندې ادا کوي او هغه دا چې مست ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په مرګ باندې شکر ادا کړ. دې نه دا معلومه شوه چې هغه موذي کافر چې د کوم نه اسلام ته، مسلمانانو ته، پیغمبر اسلام ته یا د غیر روح ته تکلیف رسی، د اسلام د ورانولو کوشش کوي. دغه ملک، دغه حکومت د کافرو یا د فرد او شخص او جماعت د هغه باندې چې د الله قهر راشي، نو په هغې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي او خوشحالي په دغه شکل کې پکار ده.
په بل شکل کې نه او په دې باندې خوشالېدل شکر ادا کول خوشالېدل هغه په مرګ باندې افسوس او د داسې موزي او ضروري انسان یو خو هغه کافر دی چې هغه چرته په دارالاسلام کې د مسلمانانو په ملک ځان ته وخت یې او چاته ضرر او تکلیف نه ورکړي او یو داسې کافر دی چې هغه اسلام ته نقصان ورکړي مسلمانانو ته نقصان ورکړي مسلمانانو ملک ته نقصان ورکړي حکومت ته نقصان ورکړي دین اسلام ته نقصان رسوي پیغمبر اسلام روح هغه ته اذیت او تکلیف رسوي په دې وخت کې نو داغه په مرګ باندې داغه په وجلو باندې داغه په ختمېدو باندې داغه باندې د قهر الهي نازلېدو باندې شکر ادا کول پکار دي نو په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د په وجلو باندې د ابو جهل شکر ادا کو او ځکه چې د اسلام نه ډېر زیات سخت نقصان رسېدو مسلمانانو ته او جنگ بدر کې کافر راوستل د دې بنیاد او محرک دغه ابو جهل د دې نه پس بل یو غټ سردار امیہ ابن خلف هغه په دې جنگ کې قتل شوی سلیریش خود کافر او مشرکین او غټ لیډران سرداران دا وجلې شوی دي سلیریش د مکه مکرمه جګرګوشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د جنگ نمخ کې فرمایلی او چې الله جل جلاله تاسو ته رئیس دي دا د مکه د زړه ټوکړي دي او مکه کې دغه وخت کې کافر او زورو او مشرکین دا سلیریش غټ غټ سرداران او د سلیریشتونه علاوه او یو پوری دا نورم قتل شوی دا عام مشرکین د کافر زور په دې جنگ کې زور مات شو امیہ ابن خلف دا غټ سردار ډېر مالدار او د په دې جنگ کې زویم وسره چې څنګه حضرت بلال رضی الله عنه امیہ ولیدو وجدا امیہ ده او دا یو فرمایل ما نجوت ان نجا امیہ کچره امیہ بچو نزه بچ کېدونکې نه مې نزه بیا مړې که امیہ رانه بچ شو په دې کې او انصار ته आवाज کو یا للانصار او دا ځکه چې انصار هغه خلک یو خو حضرت بلال رضی الله عنه د حبشي سوکیونه او دویم دا چې انصار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې عهد کړو لوس کړو د غي په حفاظت باندې شغه کچې انصار را وېسري ودا امیہ ابن خلف کا بچو نه بچنه امیہ ابن خلف پسې حضرت بلال رضی الله عنه سره د انصار یو څو کسان روان شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د دې امیہ ډېر چالاک او خيار د دوستانو او د مسلمانانو کې د جاهلیت د زمانې نه د تعلقات د اسلام نه پس د کافر سره دوستی دا ناروا ده قران کریم کې الله پاک زې په زې فرمایي يهود په دوستۍ مني سي نصارا په دوستۍ مني سي له اهل کتاب سره دوستی مکوي د کفر او د شرک سره دوستی د مسلمان نه کیږي د اسلام د جاهلیت د زمانه کې ودا سي عبدالرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه واقع تاسو ته رشیم ده چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د سره د لوس شو جاهلیت په زمانه کې امیہ وتوی چې ته مکی تراشه نو ته ما سره ملمای او زبستا حفاظت کوم او چې زه مدینه ته درشم یثرب ته نو زبستا ملمای مو ته به زما حفاظت کوي نو دوی دوه په خپل کې په دی باندې لوس کړو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه یو ځل عمره ته لاړو چې عمره ته لاړو دا د بدر نمخ کې عمره ته لاړو نو سعد ابن معاذ سره ملم شو او د دې لوز مطابق هغه به لوز نه ماتولو کفار مشرکین کافرو او په لوز کې سخت نن سبا مسلمان عجیبه صرف دې په بدن باندې او په شکل باندې ځان ته مسلمان وي بس په نوم باندې ځان ته مسلمان وي
حالانکه مسلمان خو په صفاتو پیژندې شي، مسلمان خو په کردار پیژندې شي، مسلمان خو په عقیده پیژندې شي، مسلمان خو په نظریه پیژندې شي، مسلمان خو په اخلاق پیژندې شي، مسلمان خو د گفتار نه پیژندې شي چې د خبرې کوي پته لګي چې دا مسلمان چې خبرې کوي نو دی وی الحمدلله جزاک الله سبحان الله. مختلف اوقاتو کې د مختلف الفاظ د الله جل شانه حمد و ثنا بیان. نن سبا مسلمان د پیرنګي او د انګريز پیخي کوي چې کله خبرې کوي. مسلمان په لباس هم پیژندې شي، د خپل پیغمبر لباس چولې. نن سبا مسلمان د انګريز او د پیرنګي لباس چولې نشي پیژند. مسلمان په هولیه پیژندې شي، نن سبا مسلمان په هولیه کې د انګريز او د يهودي او د پیرنګي شکل اختیار کړی نشي پیژندې. مسلمان هو په نظریه او سوچ پیژندې شي، نن سبا سوچ او نظریه د مسلمان او ما غدا چې کومه د يهودي او د پیرنګي سوچ او نظریه. مسلمان په کردار باندې پیژندې شي چې د اعمال څنګه دي، د اوټک بیٹک د ناسته ولاړه څنګه ده، د اخلاق څنګه دي. د مزو اخراشي مسلمان مستنزي ناستی ولاړې طریقې هغه چې کوم پیرنګي او يهود او متکبرین او مترفین او خلکو اختیار کړي هغه دي. نو مسلمان خو په دې سيزونو باندې پیژندې شي. مسلمان وعده او کی وعده خلافی کوي، مسلمان لوز کی لوز ماته، حالانکه مشرکین او د مکه به لوز نه ماتول چې چرته به مات کو خپل خپلوان او خاندان والو باندې بد وسپک به. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته راغلو. امیہ ابن خلف سره ملما شو وته وی چې زه عمره ته زم د خانه کعبه طواف کوم. ما داسې وخت کې وباسه چې سوکني هغه باندې د ذمہ داری و. امیہ ابن خلف غټ سردار دی، امیہ ابن خلف دی او وسو داسې وخت کې چې سوکنو نو چې کله د اعلان نو مخامخ ابو جهل له خانه کعبه د طرف نه را روان. نو امیہ ابن خلف ته وی چې دا د سره سوکته اے ابو صفوان، صفوان د امیہ د زوینمو، اے د صفوان پلار تا سره سوکته دی. وته وی چې زما رور دی، یسریبی رور مې دی سعد ابن معاذ. وته وی چې ښه بیا هغه ته مخ کو حضرت سعد ته وته وی چې دا سړی د سره نه و د په بنا کې نه نو ته ما نه روغ نه ویدلې. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه وته فرمایي چې چېرې دا عمل تا کو په چغه باندې وته وي نو ستال لار په ما مدینه منوره باندې ده، زه به تا روغ پرېدم، بیا زما قبیله به دې پرېږدي، زما خاندان به دې پرېږدي، ستا تجارتي قافلې به مونږ ټولې بندې کو. چې आवाज یې اوچت کو نو مې وته وی رو ټیټ आवाज سره خبرې کو. هذا سید هذا الوادي ابو الحكم، دا ابو الحكم د دې وادي د مکه سردار دی غټ. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان او صحابي هغه فرمایي چې زه تم خپل کار کوم، ستا باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې د مسلمانانو د لاسه قتلې. نو هغه سره غم شو. وته کوم ځای کې په مدینه کې په مکه کې او کله مکه نه بهر نور نیم خبر خدای ویلی. او دې کافر دا منلی و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه وته گفت او لفظ هغه دروغ کیږي نه، پیغمبر نه منلو نو صادق منلو، پیغمبر نه منلو امانتدار او امین منلو د وخت سره چې کور ته نه خزه ته دا وي. نو بهر حال دا واقعیت رشیم ده. بیا چې بدر ته ابو جهل تیار کړی، ابو جهل او دا ابو جهل وته پیغور ور کړی چې ته سید او سردار او ته په پاتې کېږي دا نور خلک بزي. نو دی روان شوی د خدان سره سورلی به جخته جخته ګرځول چې څو وخت خطر باندې پوښم نه زب په دې سورلی تیز باندې سورېګم مکه ته براته. لیکن د تقدیر او قسمت او د ابو جهل پیغور میدان د بدر د بوتلو آته کې قتل شو. او قتل څنګه شو دغه واقع بیانې ده چې حضرت بلال رضی الله عنه ورپسې شو. عبد الرحمن ابن عوف د جاهلیت د زمانه یارو هغه ته وایي چې بچ میکا، هغه باندې سه احسانات. عبد الرحمن د بچ کولو کوشش کول. تاسو وایي چې عبد الرحمن ابن عوف صحابي د څنګه بچ کولو؟ جواب یې دا دی چې بچ کولو یې داسې وې دی به قیدی وي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی کافرو اعلان کړو چې دای ژوندۍ اونې سي او د نور اعلان نو کړي لیکن ژوندۍ نیول قیدیان کول دا هم جایز اسیران جوړول نو او یا کافر مشرکین قیدیان شوی پدې کې عبدالرحمن ابن عوف چې د یوم یوم پکې شي او رستو بیا ګورو چې د دې په باره کې څه فیصله کیږي کې د شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مشروط طریقې سره پریدي او بیا د الله توفیق ورکي او د مسلمان شي ځکه چې دا نور قوم دغه سي د کفر په زمانه کې بیا مسلمان شول د کفر په تیرو نو امیہ ابن خلف حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په دې خیال باندې بچکول چې دې بلا صحبونه وتړ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې بلال ولیدو نو په لاس کې زغری وي یو لاس نه امیہ نیولې بل لاس نه د امیہ زوی نیولې او په لاس کې زغری وي نو غزغری او غرزول چې بلال ورپسې را روان دی او بیا چې کوم دینو ته وی چې ځان بچکو زغله بیا چې پوښل چې غیر نږدې شول نو د امیہ زوی حضرت بلال رضی الله عنه ته شاته پرې خو چې ته دې سره پوښه او زله د پلار بچکو بس هغه په ځبانه گزارونو کول زوی خو قتل شو بیا د بصیراله نو عبدالرحمن بن عوف ته وی چې سملا نو د امیہ د بدن ډیر غټ او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته چې پروزه پزما کده پاسه باندې دې پرې وته بچکولې چې دای و ما ویني عبدالرحمن ابن عوف نو زما د وجه نه بده تکش نه کې نو حضرت بلال رال نو د توري په سوکه باندې په خېټه کې لاندې والو د عبدالرحمن ابن عوف پوک نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خپل په دې کې زخمی شو او دا زخم په باندې د زخم نخه په تر رستو پورې و چا به تاسو کو چې دا ولې ودا حضرت بلال باندې الله رحم وکي بد دعا وته نه کوله ځکه چې صحابي او د دوه جل خو مقصد نو امیہ ابن خلف وی عبدالرحمن په بلال باندې الله رحم وکي داغه د ټسم زغرم لاړې او قیدی مم لاړو دوه قیدیانو را سره ما وی چې دای بقیت کم نو غم لاړل او زغرم لاړې ازغری ورزولې حضرت بلال رضی الله عنه دغه امیہ ابن خلف قتل کو دا په بدن باندې چې کوم ازغره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کوی ته د راخلو بدر کې شان اسخان پیو د مشرکین او سرداران په هغه کې غرزول نو دې چې راخلو نو دې ټوټي ټوټي شو بدن غټو او پړسید او خراب شو بدن ازغره ته نه کوزوله هغه زمانه کې زغره ډیر قیمتي شو نن سبا وسله چې څومره قیمت لري په هغه وخت کې ډیره قیمتي و زغره توره شل نیزه برچا غشه لیندا دا ډیر قیمتي و ځکه چې ارچا ته د دې د جوړولو چل نه ورتلو بل اوسپنه پیدا کېدل ډیر مشکل نو زغره ته نه کوزه کنو هغه سره بدن ټول ټوکړي شو نو راخلوي قلیب بدر ته د بدر بندر کوي تا خلاه کې لاس په بیل شل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل چې دغه ځای کې په خاور وشګه واچو بعضی دا اوکاشا ابن محسن رضی الله عنه یو صحابي دی په دې جنگ کې هغه چې جنگ کول نو د جنگ دوران کې توره ماته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سخرال چې یا رسول الله توره ماته شو نو په دې کې خو توري کمې وي بعضې سره وي داسې خو نه وه چې سیوایي توري پرتې وي نن سبا ټوپک خراب شي نو بل ورته ورکي بل ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لخته و بلاس کې ویان دا لخته والا کجوري لخته و هغه لخته چې څنګه واغشته نو د اوکاشا ابن محسن په لاس کې هغه توره شو او دا تر اخره پورې د سره و دا په دې باندې به جنگونه کول هغه ډېر حفاظت کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و او دا اوکاشا لپاره دا کرامت رضی الله عنه او دا اوکاشا رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل په یو موقع چې زما په امت کې او یا زره کسان داسې دي چې دوی به جنت ته بغیر حساب کتاب ځي او یا زره کسان داسې دي جنت ته بغیر حساب کتاب ځي د دې امت دا خوش قسمت سعادت من
بعض خدا سیدی چې هغه ته په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړي صحابو کې او دا کسان هغه دي چې دوی په بغیر حساب جنت ته 70000 او بعضی داسې دي چې هغه سره معمولی غي حساب وشي پس دا غي نه به جنت ته ځي او بعضی بداسي چې غیب د لږ ګناه په وجه باندې د جهنم مستحق وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفارت سره جنت ته لاړ شي او بعضی بداسي وي چې غیب جهنم ته لاړ شي وي مسلمانان خو ګناه ډیر ونه جهنم ته لاړو چې کله د ګناه په مقدار باندې سزا او خورنه بیا به جنت ته ځي او په آخر کې به هغه کسانم د جهنم نه راوځي چې هغه سره هیڅ عمل نو خو ایمان وو بکې تر دې چې د شړشم د دانې عمر ایمان پکې و نو دی به هم د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخلي خو ټولو کې آخر کې احادیثو کې د هغې تشریح پوره راغلي نو عکاشة ابن محصن دې مجمع کې ناست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما په امت کې 80000 کسان داسې دي چې هغه به جنت ته بلا حساب ځي یعنی چې څنګه مخامخ شي الله پاک فرمایي چې د سره حساب نه کوي جنت ته وځي دا څومره سعادت منه او خوش قسمت ځکه چې دا الله جل جلاله په وړاندې ودرېدل چې هغه خالق کائنات دی رب العالمین دی دنیا پیدا کړې ده مونږ پیدا کړی او بیا چې کوم دنو دا هر یو شی هغه مونږ درا کړی دی زموږ ضرورت هغه عظیم ذات چې د کائنات مالک دی دا نور اوس کومه یو جوړ کړی دی دا انبیا دا هغه مخلوق دی دا فرښتې دا هغه مخلوق دی طاقتور نه طاقتور فرښتې شته دا ټول الله په اذن چلیږي دا غزرا برابر نه فرمانی نه کوي د اسمانونو هغه جوړ کړی دا عرش او کرسی هغه ذات جوړ کړی دا او هغه په ستړي شوی نه دی تکاوت نه دی محسوس کړی دا هغه په اراده د کون سره دا هر څه جوړ شوی دا عظیم ذات په وړاندې پیشي دا څومره لوی ګران کار په دنیا کې د یو ادنا افسر هغه ته چې عام سړی ودرېږي نو زلزل پې راشي نو الله جل جلاله به دې ته فرمایي د لری نشه د جنت ته وځي او یا زره کسان نو عکاشة پاسېدو هغه وویل چې یا رسول الله ما د پاره دعا غواړم چې الله پاک ما دغه 70000 کسانو کې شامل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته په همدغه 80000 کسانو بیا بل کس پاسېدو انصاری ځکه چې دا لوی سعادت ده هغه وی چې یا رسول الله ما د پاره دعا غواړم چې ما هم الله پاک په دې ډله کې شریک کې شامل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل سبقك بها عکاشة تجھ پر عکاشة نمبر لے گیا ہے تابانه عکاشة نمبر اڑے دے د دې مطلب سره محدثین حضرات وایي چې د دې دا مطلب نه دی چې نور بنزي دغه عکاشة وی ځکه چې 70000 کسان دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دغه عکاشړم به پاسېدو دا سعادت هغه ته نصیب شو او نور کچره دغه سکول بیا به یو پاسېدونو دا سلسله دغه تر لري پورې چلی دا دوی مدا چې الله جل جلاله خو په دنیا کې دا سيزونه پټ ساتلي دا سعادتونه به انسان ته په آخرت کې ورکړي الله پاک دې زموږ مغفرت نصیب کړي چې خدای مو وبخښي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ابو جهل د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د لاس قتل شوی دی دې کوم حکمت ده او هغه دا چې ابو جهل انتهایی متکبر انسان او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه انتهایی متواضع انسان عاجزی چې څومره په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې وا نو حد درجه عاجزی او هغه د دین اندازه لګي سیرت نگار لګي احادیثو کې دا واقع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل ماسختن د مزن پس او فرمایل چې هغه سړی دی پاسي ليقم معي من لم يكن في قلبه مثقال ذره من كبر هغه سړی دی ما سره پاسي چې د کوم سړی په زړه کې ذره برابر تکبر نشته نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اوچت پاسه دا نن سبا زموستا پاسه دل نه دی ښا ځکه چې دا د چا په وړاندې پاسه دل دی د رسول الله په وړاندې او رسول الله هغه ذات ته چې په هغه باندې د چا طرف نه وحی راځي د الله د طرف نه او الله جل جلاله هغه ذات ته چې هغه زموستا د زړونو نه
واقف ته نو فورن په دا وحی راتلې شو ک څوک دروغجن پاسې دلې وې چې دا نه دی دروغ وې دی لیکن عبد الله ابن مسعود ته پته وا هغه خپل حقیقت معلوم چې دا د الله پیغمبر دی او زما رب ته زما بارک پته ده نو فورن ودرېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې راځه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روان شو شپه تلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وځي کې فرمایل چې دې ځکه ودرېږي او آلته کرخ راخ کله ګول دایره وې دې کې ودرېږي او کچره دې کرخ نه قوت نو کې دې شي چې ستاسو زما ملاقات ونشي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په هغه دایره کې ولاړ او دې فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مان روان شو جنات ته بیان کولو جناتو ته دعوت ورکول پریان راغلی پریان هم مکلف دي لکه د انسان په شان ښه په ایمان مکلف دي په اسلام مکلف دي او غي تعبیر د انسانانو بعض احکام دا غي لون جدا دي خوراک سکاکي وغیرہ وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ یو طرف ته دی وی چې زمانه پیغمبر علیه السلام پناشو زپا دایره کې ولاړو مس ګورم چې یو مخلوق ته زمانه دی خوام تیریږي او دی خوام تیریږي او دا غي په بدن دومره وخت دي لوی چې ترخپوخ په پوری دي په وختو کې پټ دي او تشبیه ورګړي د کانهم الزت وہ ایسے لگ رہے ہیں جس طریقے سے ہندوستان کی جاٹ قوم آغا زمانہ کې ہندوستان وہ ہے او هندوستان کې یو قوم وغي ته جاټ وي او په عربی کې به غي ته زوت وي زوت اغي اولندیان خو ټول وخت بدن باندې وختو او د سر دا وخت به دومره وګد شو چې خو ته رسیدل پکې و پټو نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې داسې غونې مخلوق خدای ما ته سوینا ځکه چې زه د دایره نه بهر نه وتم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلو چې دایره کې دن نه وس نو تر سحر پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دایته بیان کولو دعوت ورکولو د دایته نه د خپل ځان مسائل ته پوښتنه کول بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی وګدا واقعا ده خدا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی واقعا اندازه لګیږي چې د پزړه کې ذره تکبر نو او دا ابو جهل سر الله جل شانه د دې کس په لاس باندې پرې کړی دی ابو جهل انتهایی متکبر او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه انتهایی متواضع الله جل شانه خیر چې زدا سم کولش الله جل شانه او خپل په افغانستان کې چې زدا سم کولش چې هغه خلق چې په غرونو کې پاتې کی او هغه چې جنگي نو پتلون نه شي او وردی کلک نه شي ځکه چې جنگ کې سړی چې کلکن ختی وردی په بدن باندې بیا به جنگي څنګه دا غي قمیصونه چې ویني د قنداریانو نو قمیصونه چې کوم بهنو دا کورته دا گیټو پوری وي او پټکی چې وګورو نو پټکی تر ګوډو پورې دا غي شملې دی وګد پټکی سره او د دې وګدو قمیصونو سره د دې ګورو پرتګونو سره غي جنگي او شکست ورکو روس ته هم او امریکای ته هم او امریکای اومنله په خپل وی چې څنګه د سوویت یونین نه روس جوړ کو داسې د یونایټډ سټیټ اف امریکا یو اس ای نه خدای خبر چې دوی بس جوړي نو ما سره دا فکر دی خپل عوام او خپل خلق به ځای داسې نه قتلوم بچکولې وړو نو دا راي فیصله کړی دی چې و بس الله جل جلاله داسې کولای شي چې هغه طالبانو د لاسه چاته شکست ورکړي دا د الله پاک قدرتونه دی غخی او دا الله جل شانه مدد وی د داسې خلکو سره نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه انتهایی متواضع انسان او فرعون ابو جهل فرعون هذه الامه چې ځان ته سوي انتهایی متکبر ځکه هغه حیران شو وتا غشکون کې رایني عبد الله بن مسعود سیب په مکه مکرمه کې غړي بيزي سرولې په مکه مکرمه کې به غړي بيزي سرولې او د اسلام واقعا کې دې شي تاسو ته بیان شي د سیرت په سلسله کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وته د ایمان نور وړي تازه پیغمبر علیہ السلام باندې وحی نازل شي و نو دته وی چې پي نو دوته وی چې دا خو د بل مالک تی ماته اجازه نشته وته وی چې دا اوچا چې لای چې دا کچا بچی دا دینه کوم په ویل شنو څنګه وی وته وی چې دینه هول شي دا هولنګ نه ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه د لاس په غلان دي نو هغه پیرا پرې خو نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په لړ کې پرې وته چې دا د الله پیغمبر دی هغه نه پس ایمان قبول کړ نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې دغه مشرکین په دې جنگ کې وجلې شو یو کافر مشرکو عبیده ابن سعید ابن العاص عبیده ابن سعید ابن العاص او دا کافر داسې و چې د بدن نم ډیر زیات مضبوط او دب سر نواله تر خپل پورې بده په دې زغرو کې او د خود په ټوپۍ کې پټو د چې جنگ تراتلو نو ځان به داسې پټ کو په اوسپنو کې چې صرف سترګې به ښکارې دي په بدر کې هم دغه کیفیت په داسې سړی باندې هغه زمانه خو ټوپک ګولې ونه د توري گزار نو توري په گزار نه کولو یعنی د توري گزار سره وسکېدونه حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه چې قد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی صحابه ډیر نران خلک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی حضرت صفیه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام ترور و د بلار خوري و د غیز زوی دی حضرت زبیر ابن عوام په د باندې د ابوبکر صدیق سے مشر لور حضرت اسماء رضی الله عنها واده حضرت زبیر ابن عوام دغه کافر اولیدو عبیده ابن سعید ابن العاص چې سترګې صرف سرو کې ښکاری او نور ټول بدن په زغرو کې پټ دي نو گزار په اثر نه کوي نو دومره شیشنا کو چې د پلاس کې شلو د حضرت زبیر رضی الله عنه پلاس کې شل تباربای کې رمح وي اردو کې وته نیزه وي او دغه شل چې کوم دی نو نن سبا زموږ د خلک په کلو کې ساتي مونږ خلک په باندې په کلو کې ساتو ماران په مړ کو ماران لاس کې وګدوي سر کې اوس پنوي سو کې تیروي دا باغ ټیم کې په جنگ کې د وسلې په تور استعمال دا خو وسله دغه چې کافر بلری او نو هم په دی والے کېرو حضرت زبیر رضی الله عنه په شل باندې په سترګ کې والو دا عبیده ابن سعید او داسې گزارې ورکو چې هغه نیزه او هغه شل چې کوم دینو په سترګ کې نه نوتو نو کپریتش اخر ته ورسید دا خو د سر گزار نو کافر را پریوت او مرشو حضرت زبیر رضی الله عنه لاړو اوس نیزه خو پرې خوې نشي نیزه قیمتي شی دی نو نیزه چې ترایستنو هغه نه راوته ځکه چې د دې شل د خله چې د نو خله سوکوي نری او د دې شاته چې کوم دینو د پلن وی دواړو طرف ته نو دا پلن زی پکې نخته نو حضرت زبیر رضی الله عنه وی چې ما د دې کافر په سر باندې خپکه خوا او په دواړو لاسو مې دا نیزه راوويستا نو راوته خو دواړو اړخونه وړي دي خله واوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د جنگ رستو حضرت زبیر رضی الله عنه او ته چې په دې باندې ما عبیده ابن سعید ابن العاص وجلې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې زبیر د نیزه ما دراک نو هغه نیزه دې نواغشت رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د لاس اخلي تبرک په تور باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تر خیره پورې د نیزه او چې کله هغه د دنیا نه کوچ کو رخصت وکړو نو ابوبکر صدیق سیب خلیفہ شو نو حضرت زبیر لاس ته نیزه بیا رااله چې پیغمبر علیه السلام وفات شو نو صدیق اکبر وته چې زبیر د نیزه ما درک نو هغه ته ورک نو دا هغه په دور خلافت کې هغه سره و بیا چې هغه وفات شول حضرت زبیر لاس ته نو عمر صاحب چې خلیفہ شو نو هغه وته چې حضرت زبیر د نیزه ما درک نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا واغشت چې کله هغه شهید شو بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه لاس تراله چې کله هغه شهید شو بیا د حضرت علی رضی الله عنه لاس تراله او چې کله هغه شهید شو حضرت علی رضی الله عنه بیا داراتلا نو بیا رستو د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه واغشت د نیزه ځکه چې عبد الله ابن زبیر د حضرت زبیر بچیو زوی او د لس کاله حکومت کړی په مکه او خوشا تر عراق پورې او دغه وخت کې د حجاج ابن یوسف دا غدور او مروان او دا غزوه به ولید دا حکمرانان نبی ارستو دا نیزه چې کله عبد الله ابن زبیر سیف شهید شو نو حجاج ابن یوسف په لاس باندې دا نیزه دا شل دا ورسېدو مروان ابن الحکم هغه بادشاہ نو حضرت عروه رحمه الله چې د عبد الله ابن زبیر سیف ورور دی او د حضرت زبیر بل بچی دی یو ځل مروان روغست
مروان څخه دی لاړو، مروان بادشاه. نو عروه رحمه الله ته وایي دا عروه محدث و مشهور عالم دی، په خپله صحابي نه دی، تابعي دی، او دا هم د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه بچی دی، زوی دی، او عبدالله ابن زبیر هم د حضرت زبیر بچی دی، خو دا صحابي هم دی. عروه رحمه الله راوغوسته. نو عروه رحمه الله ته مروان ابن الحکم وایي د بنو امیه بادشاه ورته وایي چې ته د خپل پلار د حضرت زبیر هغه نیزه پیژنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اغوستې وي چې او دی خو هغه زمانه کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورته وایي چې او پیژنم. وایي څه نښه یې ده؟ وایي د هغې نښه دا ده چې د هغې دواړو طرف نه خوله وړېدلې ده او د کافر په سر باندې د وهلو د وجې. ورته وایي چې بلکل ټیک دی. وایي بیا یو شعر وایي چې په هغې کې د بهادرۍ تذکره وه. نو بیا دغه نیزه حضرت عروه رحمه الله ته ورکړه، بیا د سره هغه نیزه را روانه. نو عرض مې دا کولو چې دغه جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام او مسلمانانو وګټلو، کافرو ته سخت شکست ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو په باره کې حکم وکړو. یو ورځ کې دا فیصله وشو چې دا سرداران غټ غټ راولئ او په کوهي کې وغورځوئ. په بدر کې میدان کې یو کوی و، هغې ته قلیب بدر وي، او هغه کوی څخه کوی خلکو پکې درنګې غورځولې، او بندر کوی اوبه پکې نه وي، څخه درنګې به پکې پرتې وي. نو ابو جهل او عتبه او شیبه او دا څومره کافر چې وو، ابو البختري وغیره وغیره، دا سرداران 24 سرداران په دې کوی کې مسلمانانو وغورځول. امیه ابن خلف واقعه تاسو ته ما تېره کړه. نو دا عتبه چې څه وخت غورځولو، د ده زوی تاسو ته ما مخکې عرض کړی و، ابو حذیفه رضی الله عنه دا صحابي دی. دی پلار یې د کافرو په لښکر کې او دی چې کوم دی نو د مسلمانانو په لښکر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. نو چې څنګه یې دا عتبه غورځولو، نو ابو حذیفه رضی الله عنه په مخ باندې د غم آثار خپاو، ځکه چې د پلارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو حذیفه رضی الله عنه ته وکتل، ورته وایي چې ابو حذیفه ولې د دې پلار په غورځولو سره وجلو سره ستا زړه کې څه خیالات تېرېږي چې ستا په مخ باندې زه د غم آثار وینم؟ ابو حذیفه رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، په دې باندې نیم خپه چې دی مړ شو، د په مرګ مې هېڅ کار نشته، خو زما دا پلار ډېر صاحب الرای، ډېر هوښیار، ډېر حلیم او ډېر بدبار سړی و، صبرناک او د عزم والو، ډېر هوښیار، ډېر جرګه نشین سړی. ما وی چې کېدای شي د ده هوښیارتیا، د ده فهم، د ده زیرکتیا یو ځل د اسلام طرف ته بوځي او د اسلام قبول کی، خو په ژوند کې ما د ده نه دا شی ونه لیدو اسلام یې قبول نه کړو. په دې خفه یم چې د مسلمان نشو دومره هوښیار. او دا عتبه تاسو ته تېر شوي دي په حالاتو کې، سیرت په دې تقاریرو کې، بیاناتو کې، چې دی نه راتلو او په میدان کې دته چې کله دا خوبونه ولیدی شول، نه دی هوښیار ډېر و چې څنګه یې زوی ووی دغسې هوښیار و. ده ووی چې دا خوبونه داسې دي چې دا زمونږ قوم ته په دې کې شکست دی، او تاسو ته مخې ته راغلي وه چې د ټول لښکر کې تقریر کړی او ویلي وو چې ای خلکو، تاسو دا محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدئ نورو خلکو ته، عربو ته یې پرېږدئ، خپله ورته څه مه وایئ. که چېرې دی هغه یې ووژلو خو تاسو ته خلاص شوئ، او که چېرې دی ژوندی پاتې شو، الله جل شانه ده ته اقتدار ورکو او دی په ټولو باندې غالب شو، نو خو دا ستاسو د خاندان سړی دی، دا ستاسو عزت دی، نو ده سره جنګ مه کوئ. نو ابو جهل چې کله دا خبرې واورېدې، نو ابو جهل سخت په قهر شو او دا پیغور یې درته ورکړی چې ښه ستا زوی د مسلمانانو سره دی، نو ځکه په زوی باندې خوږېږي، ځکه داسې دی. نو د هغې غیرت د وجې نه د میدان ته رادنګلي دي وړومبې هغه کسانو کې چې څوک په کافرو کې قتل شوي وو، د عتبه او د درور شیبه او د عتبه زوی ولید، دا درې واړه قتل شوي چې د هغې تفصیلي واقعه تاسو ته بیان شو. دې نه دا معلومه شوه چې په خپل هغه لیډر پسې او قائد پسې تلل، ځکه چې دغه وخت کې ابو جهل غټ سردار، هغه لیډر او قائد پسې تلل
چې کوم د گمراهۍ او د ضلالت په لار باندې رواني او ته د ننګ او د شرم او د غیرت او د تعصب په بنیاد باندې په هغه پسې رواني، نو ستا به هغه حشر چې کوم د هغه حشر. قرآن کریم کې د فرعون په باره کې الله جل جلاله فرمایي چې دا فرعون خپلم جهنم ته لاړو او د باندې په قبر کې سحر ماښام د الله عذاب وړاندې کیږي. د قبر عذاب حق دی، سحر او ماښام په دې فرعون او په فرعونانو باندې د قبر عذاب دی ته مخامخ کیږي او دی به بیا په ورځ د قیامت باندې خپل او د خپل ټول لښکر جهنم ته وغورځي. او جهنم ته د فرعون د غورځور نه مطلب دا دی چې دا فرعون د دې لپاره څه جوړ شوی او سبب او ذریعہ د مشرو ټول قبطیان د مصر خلق په د پسې تلل، سوا د هغو کسان نه چې هغه د موسی علیه السلام باندې هغوی ایمان راوړی مسلمانان شوي هغه بچ شو. او فرعون په چې تلل نو هغه به ټول په جهنم کې وي. قرآن کریم دې جنگ کې په بدر کې بعضې کافر نه راتلل. امیه ابن خلف هغه د پیغور د وجې نه رالو او هغه مړ شو، قتل شو، جهنم ته لاړو. نن سبا په دنیا کې عرض دا کوم چې ته په سیاسي پارټۍ کې په کوم قائد او لیډر پسې یې، نو ته د خپل ایمان خیال ساته چې اسینی د خپل لیډر او د قائد په خبره کې داغه د ها سره ها ملاوي او چې هغه خبره د اسلام نه گمراهی کی او خطا لار باندې وکي او د اسلام خلاف وي او ته داغه په ها کې ها ملاو کې او تم په غلار باندې لاړ شي او د ایمان ګره اثباتن لګي ها چې ایمان څومره ساعت کې د سړی نه زی په یو سکند کې د سړی نه ایمان زی. ایمان ډیر مضبوط دی، ایمان ډیر مضبوط شی دی او ایمان به انسان په همیشه د جنت مستحق ګرځي په آخرت کې او دی به همیشه په جنت کې پروت دی د ایمان د وجې. لیکن دا ایمان زیم ډیر په آسان، دا انتهایی نازک دی او د ډیر زیات احتیاط کول پکار دی. دا بعضې سړی وایي چې ایمان خو دومره آسان نه دی او اسلام خو دومره آسان شی نه دی چې بس معمولی خبرې سره یو سړی، نه، معمولی خبرې سره سړی کفر ته وځي، ایمان ته سلب شي. معمولی خبرې سره سړی هغه د جهنم لاندې درجې ته لاړ شي. او تاسو ته ما مخکې عرض کړو بعضې خبرې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کومو کافرو ګستاخي کړې وه هغه خلک په دې قیدیانو کې ونیویشل. د هغوی واقعه را روانه ده، یو عقبه ابن ابي معیط او یو نضر ابن حارث. پیغمبر علیه السلام دا خلق چې کوم دی نو قیدیان کړیو، لیکن نورو قیدیان یې ونه وجل او دی په لاره کې مدینې منورې سره نږدې ووجل، ځکه چې دا ګستاخ نضر ابن حارث او عقبه ابن ابي معیط او نضر ابن حارث به لاړو او د فارس او د ایران ته برالو، عراق ته برالو. نو د دې ځای نه به چې کوم دی نو ځان سره د دې ځای بوتان او د هغوی قصې او د هغوی واقعات به یې لوړل او بیا هلته مکه کې خلکو ته وی چې تاسو ته دا پیغمبر څه وایي، دی خو تاسو ته سخت سخت کارونه ښیي او دا مزونه دي او دا روجې دي او دا فلانکې دی او دا ډینګړی دی او دا دي. زه تاسو ته راشئ دومره خشته خشته کیسې ویم چې تاسو ورته غوږ کړئ څومره خوند کوي. نو هغه زمانې چې کوم پهلوانان په ایران کې تیر شوي د هغوی قصې به یې ورته وي او یو ډمه یې ساتلې وه، بعضې وایي چې دوه وې، هغه به یې ګډولې او هغوی ته یې هغه سندرې ښولې وې چې په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سپک او بد رد دی. پیغمبر علیه السلام مسلمانانو قید کړی و او صفرا نومې ځای سره چې هغه د روحا نه مدینې منورې ته دی او روحا مقام مونږ لیدلی دی، تللی یو ته هغې سره نږدې صفرا میدان کې دی قتل کو. حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمایل چې دی قتل که. نو نضر ابن حارث قتل کو د دې ګستاخۍ په وجه. نور کافر ځان سره مدینې ته بوتلي، په هغې کې ژوندي راغلي دي ټول. بل عقبه ابن ابي معیط د هغه کافرو دی قید شوی ژوندی او دا هغه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر نه تر خپو پورې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي بل کسب یې پیغمبر علیه السلام ته په مرۍ کې صادر دا اچولی او داسې راښکلو لکه مچا ته چې پانسي اچي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک یې توکاڼې توکلي دی بدبخت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مز ولاړو په سجده کې پروتو او د حلال شوي اوښ لرې چې هغه د غوښو نه د ګن نه ډک وي هغه یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سجده کې په اوږو یې
دی بدبخت عقبه ابن ابي معيط دا دومره ګستاخ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کنزلی کول او بدرت به وته وی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرینو او دغه چې کله نضر ابن حارث قتل شو نو عقبه ابن معيط قتل شوی دی په دغه ځای کې او د عاصم ابن ثابت رضی الله عنه انصاری صحابي د الله څخه قتل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمان چې د سر پرې د خدای ژوند قابل ځکه چې الله جل جلاله داسې کس نه برداشت کوي نو عرض مې دا کول زما عزت منو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دغه کافر دا ذلیل کله او رسوا کړ او د دې سلیری سرداران په کوی کې وګرځول او دا باقی چې څومره تر او یاو پوری زه په زیاده دی لاشونه براتو نو آلته په باندې خاور واچول او الله جل جلاله اسلام ته او قانون د اسلام ته بره ورکو مسلمانانو ته عزت ورکو پیغمبر اسلام ته عزت ورکو او دغه کافر او دا ابو جهل او دا مرګري الله پاک ذلیل کړ واخر دعوانا الحمد